وی جی کارډ ماډ نشته. نه چرانش کارډ نشته. دا زما خوله کارډ نه خرابه ده سر. کارډ دی صاحب. چشمې نه دا چشم بدرته غوړوم په خیر براغلی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او د مور پر کټی ټول را په قطار کړي پکې سره پلانی خان په دغه خوشحالي. دا خلق دی، دا بنی آدم دی. او زه په دې خوشحالي کې چې ته زمانم په کارت کې ویلي چې متمنی شرکت بجلیګر مولا دی خدای کور ران ما څه کار دلته غوړه دی یو واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ورکړیو خلک بدل تراتله هلکه دلې خو څه نشته کو به مو بس کې واده مخ کې دی. دا هغه بیهوده قوم دا د مغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاسه بوت جوړ کو خدای به ورته وی به که نه خپل لاسه به بوت جوړ کو ویل به دا زما خدای. یو سړي خپل خدای خیرن شوی نو راوی ویستو ویلم بولو چې ویلم بولو نور ته کې خو چوچ یو سړی را روانو هغه ګیدړ ساتلی دوه ګیدړانې ساتلیو نو ویل که داسې دي ویل دا خدای مې لږ خیرن شوی نو او مې لمبولو هغه ګیدړانو نه پړی وویستو ور پرېښو ګیدړ خو چې متیازې کوي نو خپه اوچته کړي داسې هغې ورله په دې بوتې متیازې را پرېښو چې را پرېښوي نو دا چې د چا خدای نو دی وایي چې رب الیبول ثعلبان برأسه رب الیبول ثعلبان برأسه داسې شی هم خدای کېدی شي چې د چا په سر ګیدړان متیازې کوي بس ورغلی دی او لخته یې ورته نیولې ده په ټکي مات کړی دی او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان یې راوړو. مونږ هغه نسل یو که نه هغه د خر دارالعلوم سرحد کې مدرس وم شروقایه ما سره یو کتابو د کوټې یو طالبو پکې د لورلایي لیونی غوندې و ما ته وی چې مولوي صاحب زمونږ په دې مشرانو کې هم چېرته کافر تیر شوي دي مال ډېر ویل ښه بیا وروستو مسلمانان شوي یو مونږه مالاو ویل اوس پوه شو مال ولې ویل ما کې کله د خر رګ ټوپ ووی نو ویل زه په دې سوچم چې دا چل څه دی خو دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خره رګونه په مونږ کې را روان دا سمیږي نه هغه به واورې چې وخت خدای دې خوار که ته خو ډېر زبرګ یې خو ښه سړی ته څه وې خپو لاندې به دې ځمکه وتښتي. نو عزیزانو مونږه اسلام چې ده دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن ته چې ورشي دا تبلیغي حضرات ډېر دي هلته او د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غځای خلک جماعتونه وراني او دای او دای نو دی خلقو ته چې ورشي بھائی تو مسلمان ہے ہاں جی مسلمان ہے ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکه زما کوزه پرته ده او داس به پې کولو زه مسلمان یم کوزه زما د مسلمانۍ دلیل دی. نو عزیزانو دا زمونږه اسلام نوم چې دی دا یو ملکی رسم او رواج دی لکه کافرو به چې وي لکه بوتان ولې خدای منئ ویل به وجدنا علیه آباءنا زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور پې پوهېږو نه اوس مونږ هم وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمونږ پلار او نیکه باندې مسلمان نامه وه نور ته خبر نه وي چې مسلماني څه ته وایي. یو بزرګو بادشاه ورته وی
وی راځه وی څه چل دی؟ وی زه د خپله نیمه بادشاهي تاله در کوم. نیمه بادشاهي ماله راکې؟ ویلی او هغه ورته ویل دروغ مه وایه. بادشاه ورته قرآن وخوړو چې زه خپله نیمه بادشاهي تاله در کوم. تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې هلکه ته وایه او تاکالیه چې دلته دا بادشاهي خو لوی شی دی، دا وزیران نه دي، دا زمونږ ده چې دی درته وایي چې د خپل وزارت کې داسې مشیري در کومه 25,000 ګامه ټوپ به ووهې که نه. تاسو نه داسې یی که سمینه ټوپ به مو وهې چې یا الله دا ورځ زده کمه چې وزیر صاحب ماله مشیري راکړي. مونږ ټول داسې بزرگ اوس ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لګاو هغې تم ګورئ. بادشاه ته وایي چې نه یاره دا تاسې هغه ورته قسم وخوړو چې زه نیمه بادشاهي تاله در کوم. دی ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باز در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ د تورې چترای غوندې د زما د بخت مختور شي. چترای توری زما د بخت مخ دې د تورې چترای پشان تور شي. در دل اگر بود هوس ملک سنجرم که زما پزړه کې بستا د بادشاہي هوس وي نو مخ می تور شه. ولی دی ورته وی زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب. زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز با یک جونم خرم. اے بادشاہ زاغه د نیمې شپې په بادشاہي چې خدای خبر کړی ما زما دې په خدای قسمی کستا دا د نیمې ورځې بادشاہي په یو اوربشې باندې والما د نیمې شپې. اوس تاسو به وایئ چې د نیمې شپې بادشاہي څه ته وایي؟ حدیث کې راځي د ابو هريره روایت دی چې الله ما یلیق بشانه څه چې د هغه شان دی په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردې دي دا لرې او الله په دغه وخت کې आवाज وکړي چې څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکم. او په دغه وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلک وشي. نو بزرگ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوند خدای زه خبر کړی ما ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي والله که په یو وربشې واله. اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاهو حسن پسې بلاړ شي. ځکه رحمان بابا وایي چې په ښایست زما د یار ندي خبر څوک په ښایسته زما د یار ندی خبر څوک چې خبر شي پرې به ندي دغه در څوک. زما د یار حسن چا لیدلی نه دی که چا ولیدو والله که د بل خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي. مړی وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت. د مړي متعلق صرف دومره اجازت ته
چې کفنو ګنډلې شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص. نو ما پسې دلته سړی راغی وی چې زمونږ استاد وایي چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې هومره ډېر ثواب وي او چې څومره ډېره دنیا یو جنازه یې درنه وي او پلانې چلي او ډینګړې چلي او مال غوږونه مې مه خوره او استاذ ته دې ووایه چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولیکه ما ته راکه چا کم تا نه وي ویلی چې زه هغې کې درته بیا وښیم. خدای بندگانو په خبره ځان پوهوه. څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودرېږي. په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمونږ ښار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي. ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو بس لاړو خبر خلاص. عربو کې چې مړی وشي هذا خلاص ما فيه شيء خلاص. کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې او ویم لمبي او بیوي سي او جماعت کې جنازو کې او بس دننه کوي خبره اخلاص. دلته به صاحب سلیریش ګنټي سار کړی چورګه خلق نه را رسی ورته. دا ټول کارونه خلاف سنت. ويكره حدیث شریف داسې دی ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات الا الاقرباء. اعلام د میت چې دی په بازارونو په محلو کې دا مکروه دی الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ای ته به خبرو کې د دینه سیوا ناغوي چې اوس پوه شوما. نو د دې وجه نه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي نه یو. په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پیره بابا راورسېږي یا پیره بابا راورسېږي یا لویه ځوان راورسېږي وغیره وغیره. دې سره که دا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ترارسی او دا کټوای د تویدو نه بچ کولی شي دا کفر او شرک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی. د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام. لیکن په خپلو صفات مختصه باندې اللہ پیغمبر موصوف کرے نہ دے. ہر ځای موجود ہر وقت اوریدن کے دا صرف د خدای ذات تے په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه دے. زمون په دې ملک دا چې خلق مشته اغي وی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. وی الله سره خو یو توحید دی هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نالو. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مده کول چې د خدای بی عزتی پکې وشي نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي. عیسایانو د عیسی علیه السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته وي. تاسو ورته کافر وایي که نه؟ عیسایان څه بلا دي؟ ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي.
د بیبي مریم دومره لوی عزت کو چې د خدای خزه نعوذ بالله ورته وای تاسو ورته کافر وای کنه. عزیر علیہ السلام د یهودو پیغمبرو هغه مقام ته یهودو ورسولو چې وقالت اليهود عزیر ابن الله، و عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی. یهودو ته کافر وای کنه وای؟ ټیک شو. تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوي چې هلته د خدای بی عزتی لازم شي، نو تاسو به کافر شئ کنه بشي؟ نو د دې وجنه اره خبرې ته سوچ کوئ، فکر کوئ. د غیر الله نه پیغمبران استما ته وایي چې یو قبر ته ورشي او ستا د عقیده چې زما دا پلانې مراد دا قبر پوره کوي، هاجي نو دې قبر کې دننه یو ولی پروت دی، او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی. نو زما عزیزانو عرض می داو چې هیڅ مشکل کشا دا الله نه سوا بل څوک نه دی، ایس حاجت روا دا الله نه سوا بل هیڅوک نه دی. کشتا بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي. لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله، ویل ته خو شاعر یې او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسي او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه. داسې ورته وکتل، لګیا شو. سترګې دې داسې دي، غوږونه دې داسې دي، ننګي دې داسې دي، شونډې دې داسې دي، غاښونه دې داسې دي، سینه دې داسې ده. ها 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 چې نوم ته راغې، نوم ته آخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب. دې نوم کې که خیال وکئ څه شي غوټی غوندي، دې نوم کې غوټی. د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، حیا او د ادب او د احترام د وجې. اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامه نه ښکته حلونه شروع شو، ستاسو خدای کور ران که په دې پاکستان جوړولو، ستاسو خدای بیړي غرقه که، ستاسو خدای هلاک او تباه او برباد که. د اسمانونو کال چې په کومه شپه نوی کېږي 15 د لیلة القدر باندې پیغمبر به ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زما نوی رجسټر په عبادت شروع شي. مسله خدا ده دی د کال نوی شپه باندې پاکستانی کنجرې او ډمې چې دي بربنډې سرکو ته راووتې چې نوی کال شروع شو. ټوله شپه په وي سي آرونو او په ډمتوب او کنجرتوب تېره کړې ده چې د کال نوی شپه ده. اخو خوشحال خان خټک غوندې و چې د حیا دا علمو چې وی د نامه نه ښکته حل ویلی نشم. زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی، ډېر ډېره مبارک شه. خدای به م پکې ډېر ډېر شرموي که خیر او ډېر ډېر به پکې رسوا کېږي. غریبان خو وشرمېدلي، په غټانو شرمېدل، خدای دې دا نور په شرمونو وشرموي. خو هغوی په څه شرمېږي؟ بې غیرته په څه شرمېږي؟ شرمېدلي په څه شرمېږي؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک کې مه کوئ. بس کمال هم دا دی چې دا ځان قدرم بچ کو، ځان. پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز ته کله کله ځم، نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شم.
نو ما ورته وی چې تا نیت کې به څه فرقي، ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم، ته بیا تماشا کوه چې پتا اثر کیږي که نه کیږي. ډېر خوشحال شو غریب، او هسې ما سوچ وکړو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کړې. نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دی وخت کې تاسو بچ کئ، دغم توره ده. بچی بچ کئ، زمونږ بچی تبا کیږي لګیا دی، د مولیانو بچی تبا دي، د پیرانو بچی تبا دي.